پیغمبر علیه الصلاة والسلام به رالی چې کوم خادم به لګیا و د هغه سره به مدد کاوه، په کار کې به مدد ورسره کاوه. یو دویم، پیغمبر علیه السلام چې څه وخت رالی کور ته، نو چې کوم چوټه به څیري و هغه به خپله ګنډله. د الله دی په ذات پیغمبر علیه السلام قسم دا مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی هغه څوک چې د پړوسي د لاس د خولې د شر څخه محفوظ دی. بهترین نکاح پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هغه ده. پیغمبر علیه السلام وایي چې هغه ایسره مؤنتن، چې دا ډېر اسانه وي، پاکې اسانه ډېر وي. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم و صحابه ته وایي تی پر لارو مه کښېنئ. ګوره پر لارو مه کښېنئ، د څه دپاره ورته وایي؟ دا د معاشرت جز دی. پر لارو باندې به نه کښېنئ، ځکه دا زنان تېرېږي راتېرېږي، نظر یوه خوا او بله خوا ته لګېږي. که چیرې ضروري دی چې څه بل ځای نسته د جمع کېدلو، بیا به د لارې درې حق ادا کوئ. عیسایانو او مسلمانانو ته ویلي ول څه امیر المؤمنین هغه دی چې پرې راوښه ناست دی. دوی او مسلمانانو ورته ویل زموږ امیر المؤمنین هغه دی چې دا وښه شي، زموږ امیر المؤمنین هغه نه دی چې پر وښه ناست دی. ور دنیا ته چی سبق دی؟ د مساوات سبق دی. انسانان برابر دي. دا سیرت مصطفی مولانا ادریس کاندلوی رحمت الله علیه سیرت دی، 3 جلد کې. دا دروس سیرت په نامه باندې 2 جلد کې دی. دا کې ډېر عجب شان شي دي. د قیادت چې کوم اصول دي پاکي چې کوم بیان کړي دي، ما خو دروس پر مثالتونه مطالعه کړې ده چې د قیادت والات څنګه وي. پر موږ باندې لا کرم دی، احسان دی چې الله د یو داسې مجلس ما او تا ته نسبت را حاصل کی چې په هغه مجلس کې د هغه ذات تذکیره کیږي چې هغه ذات د شاعر په یو ژبه باندې بعد از خدا بزرگ و توی قصه مختصر است. پس د ګردی د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم چې څومره الله تعالی کمالات، څومره الله تعالی ودته خوبیان صفات په د کې جمع کړي، دته ورکړي، نو هغه دغه یو خبره بعد از خدا بزرگ توی است قصه مختصر. نو زما محترمو د موضوع خواته راځو. اول د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم اخلاق. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم تربیت ته الله کړی دی. د د پر روی زمین باندې یو استاد نسته چې هغه د تربیت کړی دی. پلار د پیدایش مخکې وفات چې تربیت والا و. مور د پیدایش لږ وخت بعد چې هغه هم امام الانبیا صلی الله علیه وسلم 2 کاله د باندې تیر کړي، مور هم وفات، بیا نیکه وفات، بیا اکا وفات. نو تربیت ته الله کړی، ځکه چې امام الانبیا صلی الله علیه وسلم تربیت الله کړی دی، حفاظت الله کړی دی. چې امام الانبیا صلی الله علیه وسلم وایي ما د اهل مکی والا پسونه په یو څو قراریت د یو څو پیسو باندې موږ ورته وایي په هغه باندې ما کتل. نو په مکه کې په کلي کې واده و. نو هغه واده دپاره لکه زموږ د زمانې موافق چې پښتانه څنګه ترتیب جوړوي، نو داسې ترتیب جوړ سوی و. نو زما ملګري ما ته وویلې چې ته ولاړ سه، وایي چې څه وخت زه رالم په دې مجلس کې کښېنستم، نو بیا پر ما باندې خوب راغلی و چې څه وخت زه راویښ سوم، هېڅوک هم نه و. الله حفاظت دی. دویم چې څه وخت د مکې مکرمې تعمیر کېدی، نو په هغه وخت کې دا خلکو به نو د عربو لباس چې دی هغه به یا لنګ او پر لنګ باندې
دویم چې دی هغه یو چادر استعمالوي. نو د ډیرو غریبان به خالی لنګ پر بدن باندې و. نو د ډبور راوړل دپاره چې د وژه باندې اثر نه وکړي نو دی به دا لنګ د کشنیانو خلاص کړي، پر دې وژه به یې کښېښوي چې ډبره به یې راوسته، نو پر دې لنګ به چې دی دا ډبره پر دې پټو باندې پر دې لنګ باندې و، نو دا وژه به یې نه خوږول. پیغمبر علیه السلام وایي ما ته هم خپل اکا دا وویل، ما چې اراده وکړه وایي الله تعالی پر ما بېهوشي راوست. تربیت هم حفاظت هم دا هر څه. نو د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د اخلاقو باره کې ما ورته کور والا یو سړی ډېر ښه پېژني. نو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها چې څه وخت امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د نبوت منصب و ذمہ داری ملاو شوه، نو د هغه بعد چې دی هغه دی کور ته راغی. نو د کور د راتګ سره حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها ته د دې خبرې ټول احوال بیان کو. نو حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها ورته وایي ای د الله حبیبه ته مه ویرېږ، الله ته نه رسوا کوي. ولې؟ ځکه ته چې هغه صله رحمي کوې، ته و هغه بېسپارۍ ته سواري ورکوې، او ته و دې کمزورو ته سرمایه ورکوې، ته و میلمنو د اکرام کوې، او پر حادثاتو باندې خلکو مدد کوي. ان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم 40 کاله زندگی و، د 40 کاله زندگی خلاصه حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها په 5 ټکو کې په 5 جملو کې ورښکاره کړه. دویم زما محترمو حضرت عایشه رضی الله عنها چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره نه کاله زندگی رفاقت کړی دی، هغه د پیغمبر علیه السلام د اخلاقو یو نقشه پیښوي. و چې څه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کور ته رالی، نو داسې شان چې زموږ په معاشره کې زموږ واغه ته یو څه نه څه چې دی په شرم باندې ګورو چې یار داسې څنګه وکړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زندگی کې هغه و. کم پیغمبر علیه الصلاة والسلام به رالی چې کم خادم به لګیا و د هغه سره به مدد کوي، په کار کې به مدد ورسره کوي. یو. دویم پیغمبر علیه السلام چې څه وخت رالی کور ته، نو چې کم چوټه به څیري و هغه به خپله ګنډله. دریم پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې څه وخت کور ته رالی کالی به څیري و خپله به ګنډل، وزه به ولاړه و خپله به ولوشه. د کور والا سره د کور په کار کې خدمت کوي، د کور یو شی و مانده و په خپله بتلۍ راوړی وي. او د غلام سره به کښېنستی ډوډۍ به خوړل. بل زما محترمو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سچایي د اخلاق ټول اهل مکه قایله وه. ټول اهل مکه څنګه قایله وه؟ سیرت والا لیکي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دغه خلکو ساحر ووایي، کاهن ووایي، مجنون ووایي، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر کردار باندې یو حرف هم نه دی ویلی. زما محترمو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول گواهی
د اخلاقو الله جل شانه ورکوي. انک لعلی خلق عظیم. ته د اخلاقو پر ډېره لوی درجه باندې فایز، ته د اخلاقو پر ډېر لوی منزل باندې فایز. محترمو، پیغمبر اسلام د دغه خلق عظیم خپله تفسیر کی سل من قطعک وعفی عن من ظلمک واحسن الى من اساء الیک. سل من قطعک، ته سل رامي دا چا سره وکړه چې تا سره کاټوي. اوس ګوره د اهل مکې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې څه وخت د صفا پر وادي باندې ودرېدی، نو دی د یو الله د وحدانیت دپاره راوبلل. نو هغه څوک چې د ده پر پیدایش باندې خپله منځه ازاده کړې وه په خوشحالي کې په زیري کې، هغه چا د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم اولنۍ دشمني شروع کړه. خو لیکن امام الانبیا صلی الله علیه وسلم د دې دشمنۍ جواب په دشمنۍ نه دی ورکړی. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم محترمو تی ته بهتره معلومه ده، وعفی عن من ظلمک، عفو وکړه هغه چا ته چې په تا ظلم کړی. دا یو ډېر لوی داستان دی د پیغمبر اسلام د ژوند. که اهل مکه وو، که اهل طایف وو، د اهل طایف د اهل مکې د پیغمبر اسلام سره کوم سلوک وو تی ته بهتره معلومه. محترمو، پر مخ مبارک باندې لاړې وتکل، په غاړه کې چادر راشول کشول، او هغه عیاذ بالله هغه غلط نسبتونه، هغه غلط تعبیرونه چې امام الانبیا صلی الله علیه وسلم ته داخل ورکو در دې پورې چې د قتل اراده، د قتل شاوخوا چې کومې رایه ورکول سوي دي ویې تړئ، جلاوطن یې کوي، قتل یې کوي، او د هغه دپاره عملي کوشش. لیکن زما محترمو چې څه وخت مکه فتح کېږي، سیرت والا محترمو لیکي چې په دا وخت کې د مکې چې دننه په کلي کې د مکې خاص په ښار کې چې کوم زنانې دي، هغه په دې انتظار دي چې کله زموږ دروازه ماته سي، کله زموږ خاوندان قتل سي، کله زموږ بچان چې د یتیمان سي، کله زموږ پر عزت باندې حمله وسي. لیکن بالکل خاموشه ده، بالکل خاموشه ده. خاوندان ته وایي دا څه کیسه ده؟ هغه ورته وایي چې دوی زموږ د په باره کې خپله منصوبه بندي کوي او بیا پر هغه باندې عمل کوي. نو چې څه وخت سهار کېږي دوی راوځي، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین څوک طواف کوي، صحابه کرام رضوان الله اجمعین څوک پر عبادت پر ذکر باندې دي. دا خلک اریان سو. ګوره دا په انتظار ولې وو چې موږ سره به څه کېږي، خو دا خپل جرم یې خپله نوشته دیوار و چې موږ څه ورسره کړي دي هغه به راسره کېږي. لیکن د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما محترمو د زندګۍ دغه سبق دا ورکوه چې څه به یې ویل هغه یې کول. چې امت یې ویل وعفی عن من ظلمک، امام الانبیا صلی الله علیه وسلم پر دې باندې اول خپله امت ته نمونه ورښکاره کړه. عام معافي هم خاص معافي هم. عام معافي د چا څخه؟ ټول اهل مکه، ټول مجرمان چې چا پر کلیو
چا په غاړه کې ټوټۍ ورچولی و، چا په مکه کې دننه په حرم کې څه وخت عبادت کوي نیو پرېښي، چا دلته داسې خبرې ورته کړي وي چې ته یې په غصه کې راوستلی و. لیکن په دا وخت کې دا ټوله ولاړې دي سرونه کښته دي. د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم ورته وایي حالانکې څه نسته ورسره، یو دومره عظیم لښکر، د مصلح لښکر، طاقت والا لښکر چې په یوه اشاره باندې په منټو کې دا ټول اهل مکه ختم کولی سو. لیکن پر یو طرف باندې چې خالد بن ولید رضی الله عنه راغلی دی، نو څه کسانو مزاحمت وکړي، نو په هغه کې څه کسان قتل سو. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم ولداسې پوښتنه وکړه ولې خالده، ولې؟ دویم د خالد څه پوښتنه وکړه، خالد خپل پیغمبر علیه السلام تسلي وکړي چې دا خلکو موږ حمله نه ده پر کړې، حمله دوی پر راوکړه، موږ کوشش کوو چې بچای وکړو، لیکن دوی مخ ته رالو. نو په دا وخت کې چې دوی هغه د خپل هغه کړلو نتیجه چې دی هغه دوی ته میلاو سو. زما محترمو، امام الانبیا صلی الله علیه وسلم ته دا ټول اهل مکه ولاړه ده، څه د سره وکم؟ دی ورته وایي ته یو شفیق ورور یې، ته یو مهربان ورور یې، موږ تاسو د مهربانۍ امید لرو، د رحم امید لرو، د نرمۍ او د شفقت امید لرو. پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ انتم طلقاء لا تسریب علیکم. څنګه یوسف علیه السلام خپل ورونه معاف کړي وو، ورونو ته یې ویلي زه دا ټولو خپل ورونو ته یې ته وایم چې پر دوی باندې چې دوی هغه نن باک نسته، دوی ټوله ازاد یاست، دوی ټوله معاف یاست، پر دوی باندې نن یو ګرفت نسته. ګوره لکه څنګه پیغمبر علیه السلام مدینه منوره په خپلو اخلاقو باندې فتح کړه، مکه مکرمه هم پیغمبر علیه السلام د مکې والا زړونه په خپلو اخلاقو د عفو د کرم او د مهربانۍ باندې فتح کړو. څنګه یې فتح کړو؟ 14 کاله په دعوت باندې ایمان نه راوړي، 8 کاله په مدینه منوره کې څومره ډېر منصوبې او سازشونه یې د منافقینو د یهودو سره وکړو، او د هغه باوجود ایمان نه راوړي. دلته یو اخلاق کریمانه د دې په مخ کې راغی، ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. لین جوړ سو هغه څوک چې د هغه پلار په اسلام کې ډېر لوی تاریخ درلودی، د ضد یو مثال ګرځېدی، د جهل مثال ګرځېدی، د ضد او د عناد د دشمنۍ مثال ګرځېدی. پیغمبر علیه السلام وایي زما د امت فرعون د موسی علیه السلام د فرعون څخه زیات زدید زیات د هغه څه په هر شي کې زیات د دې امت فرعون پیغمبر علیه السلام څوک دی؟ ابو جهل. لیکن د هغه زوی هم په معافي سره اکرمه ایمان راوړي. پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ مرحبا بالراکب المهاجر، چې یمن له وتښتېدی او کور والا چې دی هغه په دا وخت کې د پیغمبر علیه السلام سره د لپاره د امن اجازت واخیستی. پیغمبر علیه السلام امن دی، وایي دا پسې ولاړه یمن سحر راوستی، نو چې څه وخت وایي دی روان دی. پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ مرحبا بالراکب المهاجر، خوش آمدید لی هغه مهاجر لره چې ولاړی برته هجرت را وکړي، برته سپور پیغمبر علیه السلام ورلی، مخ لره ورلی، په ټوی سکېدی چادر پیغمبر علیه السلام سکېدی راوستی، ځان سره کښېنوئ. دا هم ایمان راوړي، نه راوړي وخت ایمان. نو د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم اخلاق اهل مکه هم فتح کړ. هندا محترم تی ته معلومه ده، ټول داستان معلوم دی، وخت مختصره دی. څه نه وکړو د اهل اسلام په مقابل کې، څه نه وکړو، لیکن دا هم راځي.
هر څه یې معافېږي، دا هم راځي ایمان راوړي. وحشي څه یې نه وکړو، دا هم ایمان راوړي. نو څنګه پیغمبر علیه السلام مدینه په اخلاقو فتح کړه، مکه یې هم په اخلاقو فتح کړه. زما محترمو، دویم د الله رسول صلی الله علیه وسلم معاشرت. پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ای زما صحابه درا وخته پورې چې تی جنت ته داخلېدی نه سئ چې څه وخت تی ایمان نه راوړي، او درا وخت پورې ستی ایمان کامل نه دی چې ستی په خپل مابین کې محبت نشي را. درا وخته پورې ستی محبت ذریعه چې د هغه نه وښایم زه وتی ته چې تی په خپل مابین کې سلام وکړي. افشو السلام افشو السلام افشو السلام. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په معاشرت بنیاد پر محبت باندې کېږي چې دا خلق په خپل مابین کې په محبت باندې سي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دا وخت کې په معاشرت کې بل وصول کم وشوي. د سلام په باره کې محترم لږ وضاحت پکار دی، ځکه چې زه په خپله محترمو او ته په خپله د یو شي دپاره موږ دلته راغلي یو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو سنت زده کړم او په خپله زندګي کې یې راولم. صحابو د پیغمبر علیه السلام دغه طریقې په خپله زندګي کې راوستلې وې. الله جل شانه په هغه وجه باندې ودوی ته رضي الله عنهم ورضوا عنه، ځکه پر د صراط مستقیم باندې ستر دی ولاړو الله تعالی اعلان ورته وکړ. ټول پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه رهنمایي د دوی وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ تی سلام عام کی علی من عرفت او لم تعرف، که ته پیژنې کې نه پیژنې سلام واچوه. خپله وصف پرې اچوه، ټول بازار خو ټیکن نه ده، لیکن بګلۍ کې یو څوک را روان دي نه پیژنې السلام علیکم السلام علیکم. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سړی راغلی سلام واچوئ السلام علیکم، پیغمبر علیه السلام وایي 10 لس. دویم سړی راغلی السلام علیکم ورحمة الله، پیغمبر علیه السلام وایي 20. دریم راغلی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، نو پیغمبر علیه السلام وایي 30. هسې نه، محبت خو به راځي، خو لیکن د محبت سره سره د آخرت ذخیره هم جوړوي. 30 نیکۍ سي. بل څه وایي پیغمبر علیه السلام؟ د یو ناجوړي اصلاح هم په سلام کوي، د یو ناجوړي علاج هم په سلام کوي. البادئ بالسلام بریء من الکبر. چې دوه ملګري، دوه دوستان، دوه ورونه ملاقات کوي، چې کوم څوک په سلام شروع کوي دا د لوی څخه خلاص دی، دا د کبر څخه خلاص. ولې ځان ته حیثیت نه بولي چې دی و ماته سلام راواچي یا زه سلام راوچوم. او پیغمبر علیه السلام په دې کې خیر هغه څوک دی چې شروع په سلام کوي، خیر هغه څوک دی چې شروع په سلام کوي. دریم پیغمبر علیه السلام وایي چې څه وخت کور ته ځئ پر کور والا باندې سلام اچوئ، کور والا باندې چې خیر غواړئ سلام اچوئ. محترمو، دریم په خپل مابین کې معاشره، دوستان، کلی، کور، ښار، ماحول، دغه باره کې څه وایي؟ الله رسول صلی الله علیه وسلم 4 ارشاد فرمایي: لا تحسسوا لا تجسسوا لا تباغضوا لا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. لا تحسسوا، د یو چا شاته مزه چې ته دغه عیبونه تلاش کوې، عیبو شاته مه پسځه، چا خلکو شایې مه نسه. دی چیش کوي، ته اوس یې وګورم دی چیش کوي، اوس چیش کوي، موبایل یې وګورم موبایل کې چیش دي، دا هم چیش ده، دا هم د چا شاته یو دغه شا طلب کول دي. خط یې ګورم، کتاب یې ګورم، څه شي پر لیکلي دي، دا چا خپل زندګي دی، یو راز دی. ته وایي تا ته اجازت نشته، تا ته اجازت نشته. دویم لا تجسسوا، د یو چا جاسوسي مه کوئ، جاسوسي مه کوئ چې بل چا له حال وړئ. ما دریم لا تباغضوا، یو د بل بغض مه کوئ، ما. دریم لا تحاسدوا، یو د بل سره حسد مه کوئ.
چا په کومه خوشحاله کېږي، د چا په زیاته پریشانه کېږي. ما لا تحاسدوا لا چیش دی وکونوا عباد الله اخوانا. خپل مومن کې ورونه سي، ورونه خپل مومن کې ورونه سي. د ورور دپاره چې کومه جذبه لري د هر مسلمان دپاره د ورور جذبه پیدا او بیا کشر دی یا مشر دی. بیا مشرت من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. ټول معاشره پیغمبر اسلام په دې باندې جوړ کړ، من لم يرحم صغيرنا. او د پیغمبر اسلام خپل عادت مبارکه چې شو چې روان بو د سفر سه یو څوک وو سواری باندې وکښنی سپور شنه د پیغمبر اسلام منډه نه وله راتلو به یتیم واقعا محترم ته بهتره معلومه ده. د اختر ورځ ده، یتیم ناس دی خوابه دی، الله رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راولي یا شی دا ولمبو برابر ک کپړې ور واغونده او بیا په خپل ورځ باندې راخي او بیا څه وایي چې کوم څوک د یتیم کفالت کوي زه او هغه په جنت کې یو داسې هغه زه د یتیم کفالت کوم. معاشرت تی کې بهترینه کور هغه دی چې د یتیم سره ښه کېږي، بدترینه کور په مسلمانان کې هغه دی چې د یتیم سره بد کېږي. معاشرت دی پړوسي لراس پړوسي جوړوي. لا يؤمن احدكم والله د الله رسول صلی الله علیه وسلم قسم اخي ولدي صاحب ناس دي مولوی نبی صاحب مولوی یوسف صاحب نور سمر کوم ملګری تی دی بهتره معلوم وترم خالی او مذاکره د زموږ په مابین کې والله خالی ور سره پام کول دي د الله دی په ذات پیغمبر اسلامي قسم دا مؤمن نه دی هغه څوک چې د پړوسی د لاس د خپل د شر سره محفوظ دي. صحابي پیغمبر اسلام نه علیه د الله رسوله الله د ما سره زیدي که ناراض دی. د الله رسول سلام پیمانه یږدي ورته وګوره پړوسی د سره زیدي که ناراض دی، پړوسی د سره خوشحاله دی که د سره خوابه دی. که پړوسی د سره خوشحاله دی الله د سره زیدي د نیکۍ توفیق درکوي، او که پړوسی د ناراضه دی پوه سه چې الله در سره ناراضه دی د نیکۍ توفیق نه درکوي. د پړوسی خوشحالي پیمانه وګرځول د الله د رضا. پلار محترم پلار رضا ربی رضا الوالد سخط الربی سخط الوالد. د پلار رضا د الله رضا د پلار رضا د الله ناراضي د پلار ناراضي. وخت کم دی محترم عام مسلمانان په مابین کې پیغمبر اسلام وای 3 ورځې قطع تعلق پورا نصر نبا نه کیږي جوړ نه کیږي. سلام ختم کو خپل مابین سلام ختم کو ولی کچیر سلام ختم کې ستا معاملات ته هم ځکه باندې بدله که د مسلمان سره الله د مسلمان دومره محترم دی تا د سره کاټ کړی دی د تا سره کاټ کړی دی الله ته دا کټای دومره ناخوشه ده چې د کم انسان د عمل نامه یعنی صحیفه د اعمالو وخیزي اسمان لره الله وای دا سایډ کې کناره کې دا معاملات دغه رقم معلقه پرېږدي د څه وخت شدي خپل مامیا کې معامله نه ایسته کوي. بعض روایت کې محترم د سره سلمنځ نه پورته کیږي عبادت خو کوي سره بلوړ نه پورته کیږي اسمان تمر الله ته دا تعلق ختم کول ناخوشه دی. تهادو تحابو یو د بل هدیه سره کوي مو دا ذریعہ د محبت ته محبت سره کوي. سمو ستا محترم اسلام دین زګور په اهل مکه زندگی ته ویل ده د وینو ولې وي لیکن بیا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم درته ورسته بیا یو سر زی برته راځي هغه کور لچ کم چا د خړې دتی ورکه خیر خوای درې ځای پوراله. دا څو محترم د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تربیت د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د معاشرت رهنمایي چې به معاشره زندگی داسې سره وکړي. ټول دنیا محترم د دنیا ټول تاریخ د مواخات چې کومه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مهاجرین د انصار په مابین کې وکړه چې شو هغه چیرې دي
او په خپل انصار په مابین کې دومره لوی د وینو سیلاب تیر سوی دی د اوس د خزرج دا رقم خلک د دې ځای ورل او په پوره ډله باندې ورلو و دا سمبالول. لیکن هغه مواخات تاریخ مخکې هم تاریخ وروسته هم تاریخ د دې مثال راوړلی نسی چې هغه مواخات امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم عجب جوړونه یې کړي دي. د مکې سرمایه‌دار عبدالرحمن ابن عوف، د مدینې سرمایه‌دار سعد ابن ربیع مواخات. یعنی ګوره سرمایه‌دار په مزاج باندې سره پوهېږي. د مکې مسکین، د مدینې منورې مسکین، د مکې معتدله، د مدینې منورې معتدله. سعد ابن ربیع رضی الله عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي دوی کور والا مې دي، کوم دې خوښ دغه د طلاق ورکم ته نکاح ورسره وکړه، دومره باغ مې دی درنیمۍ کومې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دعا ورته کوي ځکه تاجر دی. طریقه د سرمایه‌دارۍ انداز ورمعلومیږي سرمایه څنګه جوړیږي، په کوم انداز جوړیږي. د مکې خلکو تجارت کوي، برفوره تجارت یې کوي د شام، د یمن، د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دغه کې پر راشي ان شاء الله. نو په دا وخت کې د ورته ویلې الله دې ستا په مال کې برکت واشي، الله دې ستا په اولاد کې برکت واشي. خالد د شار لار راوښایه، د بازار لار چیرې ده، د بازار لار راوښایه، د بازار لارې د سم کوي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دغه مهاجر صحابي لاړی ماښام پورې تجارت وکړي، یو څه غوړي او یو څه پنیر چې دی ځان حاصل کړی راوړو، یو شی په لاس کې نه سره تجارت طریقه. بیا وروسته چې دی هغه واده یې کړی د یو پخې شي سره، پیغمبر السلام ول دی په منډه باندې سره روان، سندر رنگ پر کپړو باندې و. پیغمبر السلام ول څه کوي؟ عبدالرحمن ابن عوف ډېر په منډه روانې وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم واده مې کړی دی. پیغمبر اسلام یې ولیم ولو بشاتن ای عبدالرحمن بن عوف ولیما وکړه قسم په یو، یعنی دا زموږ د معاشرې یو ډېر لوی شي ته اشاره کوي محترم. هغه څه دی؟ هغه دا دی چې بهی بهتره نکاح پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هغه ده. پیغمبر علیه السلام وایي چې هغه ایسره مؤنتن چې دا ډېر اسانه وي، په هغه کې اساني ډېر وي. اوس موږ نکاح په خپل لاس باندې څه شان زموږ د معاشرې جوړ دي په هغه باندې موږ به کوشش کوو محترم، موږ به کوشش کوو چې بهی زما یو مشوره په یو نکاح کې چلیږي اسانه یې کم، ستا مشوره په یو نکاح کې چلیږي د اسانۍ مشوره ورکړي، د بربادۍ او د دروندوالي مشوره مه ورکوه. ځکه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دغه مثال عبدالرحمن ابن عوف دغه ځای سره راغلی دی، ملګری دی، او بیا عبدالرحمن ابن عوف چې دی هغه په مدینه منوره کې د مسافر دی سره یو ځای دی، بیا هم په واده نه دی خبر چې څه وخت پر آس ول دی په واده خبر سو. بیا اولیم ولو بشاتن ولیما وقسم په یو څه باندې ځکه طاقت درلود عبدالرحمن ابن عوف. لیکن مش خامخا محترم اول په واده کې ولور څومره لوړ دی، باید د ضرورت چې کوم شی دی، د ضرورت چې کوم شی دی بس دغه مطابق چې دی هغه نکاح وسي. خو اصل مقصد د نکاح څه دی؟ اصل مقصد د نکاح محترم د عمل دغه نه دی، د دومره لوی چې په 5 کمرو کې په 2 کمرو کې نه ځایږي، دا دومره شی نه دی. که څه اجازت خو سته، خو لیکن نن مشکلات دي، نن حالات چې کوم مقصد دی، یعنی د عفت زندگی، د پاک دامنۍ زندگی هغه حاصلېدل دي. نو هغه د عفت د پاک دامنۍ چې کوم توتوالی را روان دي محترم، تی اکثره بالغ خلک ناسس، د واده والا اکثره ناسس. ما در په خپله یو ځوان د یو ځوان یوسف صاحب کیس راغلی دی، هغه نکاح کړی ده ولور نشي پرد کولی. مولوي صاحب اجازه ده، ځکه زموږ د معاشرې ډېر د عیب خبره ده. دا ځوان څه وایي؟ بای زما د واده ترتیب ته را برابر کړي، دا خپل دوست ته ویل، دوست یې ما ته وویل کنې زه په دا بل خوا مبتلا کېږم، روان یم، زه طاقت نه لرم. څونه ځوانان وایي چشتي محترم. نو اوس موږ ورځ په ورځ باندې نکاح ګرانیږي، نکاح ګرانېدلو ته روانه ده، او د بدکارۍ چې کوم اسباب دي، د فحشي د عریانۍ چې کوم سیلاب دی، د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم و صحابو ته وایي تی پر لارو مکشنئ. ګوره پر لارو مکشنئ د څه دپاره ورته وایي؟ دا د معاشرت جز دی، پر لارو باندې به نه کښنئ، ځکه دا زنان تېرېږي را تېرېږي.
نظر یوه خوا او بله خوا ته لګېږي. که چیرې ضروري دی چې ستاسې بل ځای نسته د جمع کېدلو، بیا به د لارې 3 حق ادا کوئ. اول حق چې دی هغه دا دی چې د سلام جواب ورکوئ. دویم چې دی هغه د چا مدد ته ضرورت دی هغه مدد به کوئ. او دریم چې دی هغه ورکو ته به لارې ښایست به لارو به نه کښوئ. او درې محترمو د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم امت ته د معاشیت اصول، امام الانبیا صلی الله علیه وسلم په خپله اول وخت کې چې نبوت نه دی میلاو، بالکل کم عمر دی، د خپل اکا سره، یعنی دا امت ته امام الانبیا صلی الله علیه وسلم اصول ښایي چې د بل په چا په اسره باندې زندگی نه تیروي. څوک به داسې به کېږي ستا په اسره څوک زندگی تیره کړي، ستا په اسره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل اکا څخه چې اکا ډېر مسکین سو، د تربیت دپاره او د ساتنې دپاره علي رضی الله عنه ځین بوت. د پیغمبر اسلام اول پرورش پیغمبر اسلام علي رضی الله عنه پرورش پیغمبر اسلام کړی. جعفر رضی الله عنه بیا څوک بوتي؟ عقیل رضی الله عنه بوتي. پر اکا باندې دا بوج لږ سپک سي. پیغمبر اسلام په دا کشنیوالي عمر کې لکه دا زموږ دا کشنی ماشوم چې ناست په دومره عمر کې د حلیمه کې وزې کتلې. بیا په دې 12 کاله شاوخوا کې د اکا سره لاړې شام سفر لر. دغه ما بعد 15 کالو شاوخوا په مابین کې د خدیجه کبرا رضی الله عنها د حباشه چې کومه علاقه ده د یمامې په شاوخوا باندې دالته د دې سامان ویوړي. د یو بل قریشي ځوانو د یوه وش په عوض باندې. او بیا پیغمبر اسلام جرش چې کومه علاقه ده د یمن په شاوخوا کې یو ښار دی، د یمن پر لار باندې دالته چې دی هغه مال وړی دی. بیا د خدیجه کبرا رضی الله عنها چې د پیغمبر اسلام دغه دیانت ولیدی، امانت ولیدی، او د کاروبار چې کوم یعنی نفع ده هغه نفع ولیده، نو د پیغمبر اسلام دی ډیر لوی مال ورکړي. شام ته قافله روانه ده، نو په هغه کې یو خپل غلام چې دی هغه ورسره کوي میسره، او یو چې دی خپل رشته دار خزیمه ورسره کوي. او میسره ته دغه ویل چې د خدمت وکړي. پیغمبر اسلام وګوره د زندگی وګوره د سره کوم سړی. نو هغه د پیغمبر صلوات والسلام چې کوم کرامتونه ښکاره کېدل، یا د وریځ په صورت کې د سایه، یا د درختو د سایو په صورت کې، یا چې کوم د راهبانو سره ملاقات په دې سفر کې اوس دغه په صورت کې، او د پیغمبر اسلام د تجارت چې کوم اصول یې وکتل، څنګه شیخ خرڅوي څنګه اخی. او بیا خلاصه ده چې څو پیغمبر اسلام دې سفر څخه واپس سو، ډیر لوی منافع و خدیجه کبرا رضی الله عنها ته چې دغه په دغه تجارت کې دوګنا منافع ملاو سو. وای د خدیجه کبرا رضی الله عنها هم د اهل مکه یو تاجر او د تاجر ول کېدی، او د اهل مکه یعنی طاهره هم د دې لقب طاهره، ډیر پاک دامنه او ډیر لوی سرمایدار مالدار ښځو د اهل مکه. نو د دوه خاوندانو بعد بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی دغه دیانت چې ویل دی میسره چې کوم صفات ورته بیان وکړو، دا چې ویل د ابو طالب لري د خپل طرف څخه د پیغمبر اسلام خواته پیغام د نکاح واستوي چې زه د سر نکاح کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا چې څو وخت نکاح وسو، نو د نکاح بعد هم بعضی یعنی چې کوم مورخین دی هغه لیکي چې پیغمبر اسلام یو بل سفر کړی دی بحرین ته، بل سفر د نبوت بعد هم یو سفر بحرین ته کړی دی. وای ځکه چې دا وفد عبد قیس چې څو وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل په اخري عمر کې مدینه منورې لرالی، د بحرین پښتني پیغمبر اسلام څنګه کولی. نو دوی ورته ویل بحرین ته چیرې دی؟ دا الله رسول پیغمبر اسلام ورته ویل چې بحرین ته زما سفر سوی دی، بحرین ما سي ټول علاقه لیدل. دوی محترم د معاشیت په اصول کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د سادگی بارکی و امت ته چې په سادگی کې په میانروي کې چې دی هغه تی نیمه معاشیت تی ته په سادگی او په میانروي کې حاصلېږي. او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی په حواله باندې چې د پیغمبر اسلام فقر دا چې شو اختیاري او استراري نه و، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره چې څو وخت
دا خبره د الله طرفه څخه چې دی هغه یعنی فرشتي راورسوله که ته دا غواړې د احد غر به ستا دپاره سونک تا سره به رواني چیرې غواړې پیغمبر اسلام وایي الله یو ورځ چې دی هغه دی وږی یم ستا ته صبر کوم یو ورځ دی موړ یم ستا شکر ادا کوم پیغمبر اسلام بقره دا اختیاري چی شو محترم څه وه حضرت عایشه رضی الله عنها دی یو عجبه خبره بیانوي حضرت عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر اسلام به دومره وږی و زما پر ژړل د ده پر لوږه به ما ژړل مالا یا الله رسول دا څه حال دې ځان ته کړی دي وایي ده به راته ویل زما وروسته زما مخکې زما ورونه اولو العزم من الرسول د دې څه زیات صبر کوئ او بیا وایي څه راته ویل وایي زه د رګورو دا خبره خوښوم چې د خپلو وروڼو د دوستانو سره میلاو سم خپل ورونو د دوستانو سره میلاو سم نو هغه لار دا ده لکه څنګه محترمو حضرت عمر رضی الله عنه لره چې څه وخت بیت المقدس سفر لره تللی بیت المقدس فتح کېدی نو په هغه موقع باندې یو خو د مساوات چې کوم سبق عمر رضی الله عنه په دا وخت کې و دنیا ته ورکړي چې ټوله یعنی چې کوم پادریان دي مسلمانان دي دا ټول امیر المؤمنین خواته ګوري او په سارا کې چې دی او شر روانه ده نو یو سړی مهر کشي بل پر وش باندې ناست دی او د خلکو دا عیسایانو مسلمانان ته ویل ولسی امیر المؤمنین هغه د شپره وش ناست دی او مسلمانان ورته لیا زموږ امیر المؤمنین هغه د شپره وش کشي زموږ امیر المؤمنین هغه نه دی شپره وش ناست ور دنیا ته شي سبق دی د مساوات سبق دی انسانان برابر دي دا نه دی چې دا پر وزارت او پر امارت باندې دی دا بخامخه سپوري نو اول واقعي دا فتحه دا وتی ته نصیب کیږي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د تبوک په سفر کې 3 کسان دی پر وښه باندې شریکان دي څو ته پیغمبر اسلام السلام به څوک په پښوی لکې صحابه به لکې کې د ملګری لیکن بیا هم پیغمبر اسلام السلام په خپل وار بعد به په پښو روانو د ملګری به پروشه باندې سپور دی ورسره چې شو دنیا ته مساوات سبق دی عام پیغمبر اسلام السلام په حجۃ الوداع کې وویل چې د فضیلت نسته د عربي پر عجمي باندې فضیلت نسته د تور پر سپین باندې ورزما محترمو زما د سیرت په حواله باندې یعنی زما ناقص مرای ناقص مطالعه ناقص ارث په حیثیت باندې ناقص معلومات مشته زه خپل وایم مثلا چې دا 3 ورځې کې ما څه چې قتل چې به راسه موږ ما دا چوختایی صاحب کتاب کتی نو چې د پیغمبر اسلام معاشرت او جدید ساينس یا جدید دنیا اول اصول پیغمبر اسلام یې دي بعد دغه تحقیق روان دي اول اصول د پیغمبر اسلام دي بعد دغه تحقیق روان دي اول اصول د پیغمبر اسلام د مهنت دي الکاسب حبیب الله بعد دغه تحقیق روان دي پرو مثالونه ورکی خپل ژوندۍ ورکی د بل چا ژوندۍ ورکی تفتیش پر روان دي اوس ګوره مشته دنیا یو شی را مخته کوي چې بای د داخل کو اصول ژوندۍ تی وایس ځکه داخل کو دومره ترقی کړی ده اصول ژوندۍ وایس نو تی مونږ داس ترقی وکي د دغه خلق اصول د چا ساخسي دغه ځای وای چوختایی صاحب دا کتاب دی کې چیرې و نبی صاحب زب سره نه زب درکم چې ملګری تباین په خپل د دوړو د تبا کړی دي چې بای اول اصول چا یې شې دي اول بنیاد د کوم ځای راغلی دي آیا بنیاد اصول د داخل کو دی خپل وځ کړی دي بیا دنیا ته ویلې دي چې بای زموږ اصول راس کې دا اصول د اسلام ساخسته دي اوس محترمو په موږ کې چی شراله
په مشک کې آرام طلبي راغله. آرام طلبي، د آرام طلبي دا تباهي ده، آرام طلبي دا بربادي ده. ځکه چې یو صحابي پیغمبر علیه السلام لرالی اذا الله رسول یو شی راک شی راک، پیغمبر علیه السلام ورته وایي چیش لري کور ته؟ یو ټاټ لرم، یو پیاله لرم. دې بهتره معلوم ورسره راوړه چې څه وخت یې راوړ. نو پیغمبر علیه السلام باید من یزیدو چې کوم نیلام دی، نو نیلام نه دغه ځای ثابت دی. پیغمبر علیه السلام صحابه ته الپتسو باندې سړی اخی سړی په یو درې ماخ نه نه درکوم پلسو کې اخی په زیات باندې بل سړی صحابه ورته ویل چې په دوه باندې اخم. پیغمبر علیه السلام ته ویل چې ورسه په یو درهم باندې کورس راشن واخه، په دې بل درهم باندې تبر راوړه او لاس په خپل لاس مبارک باندې لاس کې کښېښوي 15 ورځې ستانه وینم ځم مهنت وکړه. هغه سړی ولاړی مهنت یې وکړي دا خو چې رالی نو دومره پیسې پیدا کړي وي چې د کور کپړې په راوړي، د کور سامان په راوړي. ورته یې ویلې چې ستا دپاره دغه مهنت بهتره دی د هغه څخه چې ته خلکو ته لاس د تعاون طلب کوي. اوس دغه محترم دغه اصول د پیغمبر علیه السلام بنیاد دی. پیغمبر علیه السلام چې بای بهتره هغه دی چې هغه مهنت والا دی، د همت والا دی، د کوشش والا دی. بهتره هغه نه دی چې هغه آرام طلبه دی. نو ځکه پیغمبر علیه السلام محترمو د صحابو چې څنګه تربیت اسلامي کړی داسې د پیغمبر علیه السلام د صحابو د دنیوي حیثیت باندې په دنیوي لار باندې هم تربیت کړی او په دې تربیت کې ودی ته اوس د دنیا په معاشیت وګوره، د سخاوت په هغه کې ذکر نشته. دا ورکه د یو چا د لاس او بل چا ته دا نشته. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا ورته ویل الید العلیا خیر من الید السفلا، په دا کې دواړو ته ترغیب دی. هغه چاته هم دی چې باید دا تا ته شی ملاویږي نه ته دغه لاس والا جوړ مهنت وکړه، دغه لاس والا د دغه لاس والا ما جوړېږي. الید العلیا خیر من الید السفلا، دا لوړ لاس والا بهتره دی د چا څخه د لاندې لاس والا. یو د ورکې په حواله باندې امت ته چې دی هغه پیغمبر علیه السلام رهنمایي کوي. دویم پیغمبر علیه السلام چې دی هغه د مهنت په حواله باندې و امت ته چې دی هغه شش کوي ترغیب ورکوي. امت چې دی هغه په دې باندې پوکوي. اوس نو د دنیا په معیشت کې هر څه وګوره، هر څه به کې ملاو شي، لیکن د دنیا په معیشت کې سخاوت نشته، د ورکې ترغیب نشته، نه د ورکې چې دی هغه په هغه کې ذکر شته، نه ترغیب شته نه ذکر شته. بل پیغمبر علیه السلام چې تؤخذ من اغنیائهم وتؤدى الى فقرائهم اصول وین کی دغه علاقې والا د مالداران څخه واخی زکات عشر او وتؤخذ وترد الى فقرائهم چې کوم فقیران دي هغه ته واپس ورکړي. نو بیا به ان شاء الله کچيري زندگی رہی ملاقات واقعي. ولې صاحب سیرت په حواله سره موږ کوم کتابونه کو قتل پکار است؟ سیرت په حواله سره بنیادی چې کوم سیرت مصطفی مولانا ادریس کاندلوی رحمت الله علیه سیرت دی 3 جلد کې دا او بل پر دې باندې مولانا فیروز البکار نقشبندی صاحب په خپل حواله باندې ډېر بنیادی شانې شي دي. دا سیرت دروس سیرت په نام باندې 2 جلد کې دي. دا کې ډېر عجب شانې شي دي. د قیادت چې کوم اصول دي باقي چې کوم بیان کړی دي ما دروس پر مثال څونه مطالعه کړی ده چې د قیادت والات څنګه او یا د پیغمبر علیه السلام چې کوم انقلاب راوستي په کم وخت کې په کم سرمایه او په کم اسباب باندې چې کوم انقلاب راوستي د دې کومه بنیاد ذکر کړی سره بالکل ورته نشي. ځکه دا سړي خپل خو د چې دی هغه انجینیر هم پاتې شوی دی او بیا د علم دنیا لم راغلی پر دواړو خو باندې نظر څه چې په کوم انداز باندې دغه شی اسان هم دی ډېر بهترینه